يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. قومی متحده کی باقاعدہ خپل आवाज بلند کړي او دبرې کې وګڼي چې موږ د خور تاریخي ملاوي شي بل حقوق تنظیمونه ضروري دوی مو اپیلا قومی متحده کی دوی आवाज اوچت کی چې د خور والا ضمانت شرعي وشي یو د دې کې بل قرارداد پیش کوم. یاسین ملک کشمیر کې کوم انډیا فوج نیولې و هغه باندې انډیا هاي کورټ دا فیصله کړې و چې دا عمر قید ورته دته لګی دی. نن درېمه ورځ ده یاسین ملک هغه کوم عمر قید و هاي کورټ بدل کړو سزا موت نه دوله مزمت کو دغه پاره حکمران ته پکار ده قوم متحده کې دغه پاره आवाज اوچت کی او تاسو مسلمانانو خپل خور ته وینای کړی و اما غیرتمن هغه ورونه مسلمانان څه شولو اچھی تلاړو ډوب شو دا ز قسم خورم زنن سبا کم بادل باران راشي ز خپل ورشم څو خدا نه خاصه مو باندې دې کانو برانو نشي مو کې بالکل اس غیرت پاتې نشولو. عافیه صدیق خپل خور ته وینا کوي تو محمد صلی الله علیه و آله وسلم قیامت پرې زیبو زما غته کلا کوم صدا 54 ملکونو مسلمانانو موجودو هغه به وجود ما حق د پاره یو راونه ته یو ملکم د سوارې دومو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کم مخ باندې مطلب مخ کې پیشي کو اے مسلمانانو رویک شي دا ټول عمر د بلګونه دا جریدونه دا تاسو والا دا دو قانونه بنوي الله رسول الله پر خپل आवाज اوچت کړي تکبیر تکبیر. زده ټیم اوس گزارش کوم